فرعون زمکه کې ځان اوچت کړو او ځان ته سیم ویلیو وجعل اهلها شیعا او خلق ډلې ډلې کړو فرعونی سازش و فرعونی سیاست چاغی خلق ډلې ډلې کو زنی یو شانتی حساب کړل زنی بل شانتی حساب کړل چاته په کم نظر قتل او چاته په اوچت نظر باندې قتل نو په اسلام کې د دې اجازت بالکل نشته دا فرعونی پیداوار دی او دا د جمهوریت پیداوار دی چاغي کې ډلې او پارټای جوړی شي او وې زړی روټونه عالم او بل وې زړی روټونه عالم نه دا اوسنی سیاست دا فرعونی دی او دا د اسلام نه بالکل خلاف دی جمہوریت کی پارٹینیزم یو جمہوریت تے غیر پارٹیزم ان پارٹیزم چاہیے کی پارٹائی نوی یا چین دیل نو دو پارٹائی پا امریکہ کی دو پارٹائی دی دا غول غیر رئیس دی او پارٹائی پا کی دو دی ازمون چو سمرا خلق تے دمرا پارٹائی دی ناغا ان پارٹیزم پائی کی پارٹائی نوی او دویم چې دی نو پارټیزم دی چې پای کې ډلې جوړوا او بیا ډله هغې کې ځان له کسان پیدا کوه او ډېر روټونه په یو بل باندې الله رب العزت وایي دا فرعوني سازش و دا چې کمدنو د فرعونیت په اسلام کې سیاست چې دی نو دا د اسلام تابع دی دولت چې دی او حکومت چې دی دا د اسلام تابع دی اسلام دینم یو دی نو اسلام دولت واحدتن د اسلام حکومتم یو دی بس پای کې کسی قطاری نشته دا یو دا عذاب الهی دی کدال ډلې د قومیت په بنیاد باندې جوړی شي چې یاره زه پښتونی ما بل پنجابی دی او بل سیندی دی او که پښتنو کې د قانون په لحاظ جوړ شي چې دا زی سبزه ما دا بل ممنده دی او بل افریده دی او بل بنگش دی او څوک چې کمدنو ملیزه دی په دې اعتبار باندې ډلې جوړ شي یو بل سره تعصب کوي او په یو بل باندې زیاتی کوي دام فرعونی سازش دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قومیتونه دا د خپو د لاندې کړي دي نبی علیہ السلام محسن انسانیت خطبه د حجۃ الوداع ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه د حجۃ الوداع تاریخی خطبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی پاغي کې چې د عربي په جمی باندې او د عجمی په عربي باندې څه فخر نشته او قومیتونه عصبیتونه نبی علیہ السلام ما د خپو د لاندې کړي دي چې کله دا په مسلمانانو کې شروع شي کہیں ذاتے ہیں اور کئی قومیں اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں چې دا کله قومیت راو باسا اقبال ویلیونا افغان هم ونو ترکو و تاتار هم چمن زاد هم واز یکو شاخسار هم تمیزی رنگو بو برما حرام است که ما پرورد یک نو بهارم ما کې نه چې کمدنو د پښتونواله خبره چلیږي نه دایم چې زه ترکم نه دایم چې تاتاریم بس چمن زاد هم واز یکو شاخسار هم د یو چمن پیداوار یو د یوې ونې څانګې یو تمیزی رنگو بو برما حرام است که ما پرورد یک نو بهارم پمنګ باندې تمیز د رنگونو تمیز د بویونو د مالونو د دولتونو د قانونو دا حرام دي که ما پرورد یک نو بهارم زکه مونږ د یو سپرلی ګلونه یو او مسلمانانو کې دا ډلې او پارټای جوړول دا حرام دي دا حرام دي دا فرعونی سازش دی پدې کې یو سړی په صحیح نیت را پاسي چې زب کې کول ډله جوړو ما هغه به قرآن او سنت تابع وي
او زه پکې ښایسته ډله جوړه کړم او په جمهوریت کې به وردن نشم دی پکې بل ارامېتوب شو دا ته شیطان په نوراني جال کې راغلی دی دا پکې بله ډله جوړه کړه ده نو دغه د دنیاوي اعتبار سیاسي اعتبار سره ډلې جوړول حرام دي د دې په شریعت کې هیڅ گنجائش نشته صحابو کې په یوه جګړه کې صحابو کې دوه ډلې جوړې شوې وي قرآن ولوم دوه ډلې جوړې کړې دي او نبی علیہ السلام هم دوه ډلې وي یو مهاجرین او بل انصارو خدا د دین د خدمت نمونه دا س تعصب نو سزد نو عناد نو الله رب العزت وی والذین آمنوا وهاجروا فی سبیل الله وجاهدوا باموالهم وانفسهم اولئک هم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا مهاجرین د هجرت په ذریعہ د دین مدد کو انصار و نصرت کو بس دا مومنان حق دی دار دین د خدمت نمونه مهاجر دانو ویلی چې زه داسې ما ته بڑا بیکاره انصاری دانو ویلی چې زما په نونو د سټ غټ کو اوس خبره ماته کوي دې کې یو بل سره زده او عناد نو کړي پدې کې ول نبی علیہ السلام رورولي قائم کړه مواخات ولا سکو رورولي قائم کړه مهاجر د انصاری رور کو وی بستا سو یو رونه یو انما المؤمنون اخوه دلبازه یې ختم کړي نه یو جګړه کې یو جهاد کې یو تن چرته وبرایستلی او دا غي یو بل سره پدې تو میں میرال خامخ انسانانو نو انصاری چغی کړی یا للانصار یا انصار را رسی او مهاجر چغی کړی یا للمهاجر یا مهاجرین را رسی یا مهاجرین را رسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا आवाज اوریدو خوبو جګړه شو او ډله بازی شروع شو چیر انصار نسواری وی وی زمام رستو کوي مهاجر وی مهاجر زمام رستو کوي دې ته نه قتل چې په حق پکې سوکته خو چغوا وی مهاجر را رسا بل انصاری را رسا نبی علیہ السلام دعوا فإنها منتنا دا وازونه پری دی دا بدبودار دی مردار आवाजونه دی د دینه خصوص دو عنایت جوړیږي ډلې او پارټای جوړیږي دا وازونه به ګور نه کوي چې دا مهاجر دی او دا انصار دی او چې چا ویلی واغی تعالی بیعقل ویلی دی چې والذین یقولون لئن رجعنا الى المدینه لن یخرجن الاعز من الاذل اغی ځان ته عزتمند وي مهاجرینو ته ذلیل وي وي موږ به د خپل کلی نه وباسو الله تعالی وی د عزت مدار نه هجرت ته نه نصر انصاریت ته بلکہ وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون اکسانو ته منافقان وی اغه ته بی وقوف وی چې دای کې د دین سمج نشتا بوج نشتا دا په دین پویږي نه زګدا څه خبرې کوي نو دا ډلې او پارټای دا په اسلام کې بالکل نشتا داسې طریقې سره سیاست او داسې طریقې سره د انساني حقوق وختل چې پاغي باندې انسانان تسنس شي او انسانان په کې جدا جدا شي سو کوئی شین پوشم سو کوئی سر پوشم سو کوئی شین پوشم سو کوئی برک پوشم سو کوئی تور پوشم او بلا پوشونه پکې رالل سو کیو لیک کړي سو بل لیک کړي سو بل لیک کړي دا ټول شریعت نه خلاف دي د کې یوم داسې نشته چې دا د شریعت په اصول باندې برابر دي دویم د دینی خدمت د پاره ډله جوړول دي دا دنیاوی ډلې د دغه فرعونی سازش دی دا جمهوری سازش دی مسلمانان تسنس کول دویم دی د دین د پاره ډله جوړول دینی خدمت لا ډله جوړول چې کله اسلامی امارت وي او اسلامی حکومت
او د اسلام واګي د یو بادشاہ سره وی امیر المؤمنین سره وی پاغي کې ډلې جوړول او بیا چې کمندونو خبرې کول دا حرام دي بس مسلمانان په یو امیر باندې راجم دي او بیا ډلې جوړول چې دا ډله ما او دا ډله دا قران کریم صاف ویلي دی واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واتقوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم پاغي کې ډلې پټه جوړول او بیا نور خبرې کول دې سره د اسلامي حکومت جړ سستيږي او دې سره اسلامي حکومت خرابيږي پاغي کې د ډلو پټو اجازت نشته چې کله اسلامي حکومت ختم شو او اسلامي امارت نشتا اسلامي حکومت نشتا او د خلقو د دین تربیت چې کمندونو علما او تپات شي حاکمان هغه دین سره نه کار لري بلکې الټه وی خوباسي او د دین د خدمت علماء کرام متواله شي بادشاہ دغه ته دین آسان نه هغه ویلکه کم یو تن مونږ کې نو کنه بیا به ګوره پتو لګي خان باز بیا و جمعه ټکی او کم یو تن سودو کو نو بیا به ګوره مسالې ډېره خرابي ښه مجالس سودو کی بادشاہ سره ډنډه داخل کو کې مختلف قسم خلق شته عالمانو ته وای تاسو بیانونه کوي او پولیس والا ته وای تاسو ډنډه استعمالوي دواړه بادشاہ سره دي نو با سوق په اومانی په دلیل باندې او سوق په ډنډا باندې نو با دین بچلېږي بادشاہت چې برابر او امارت برابر او حکومت برابر او بس بیا ډلو پټو تاجت نشته آکار کاوه بس دین بیانوا خو چې کله د اسلام ټول پیټه هغه په مسلمان عالمانو باندې پریوته نو عالمان دا غي چې کمندونو سوچونه مختلف دي فکرونه مختلف دي یو به ویره د الف نه شروع کول غواړي او بل به وی د ی نه شروع کول غواړي یو به وی قاعده بغدادي خدا او بل به وی قاعده نورانی خدا یو به وی قانون چه خدا او بل به وی ارشاد الصرف خدا خامخا عالمان دي یو به ویره چې د قران کریم درسونه کیږي او خلکو سره به ټول دین فکر پیدا کیږي د توحید مسله به خوريږي او دا به کیږي بل به ویره د خلکو کې د سره سوچ نشتا فکر نشتا د لغونته کې د ماحول نه بدلول غواړي تبلیغ کې بوتل غواړي چې د سره لګ د خپل دین څخه پیدا شي احساس پیدا شي بل به ویره پدې کې د سره د قربانۍ ماده نشتا پکار دادا چې د قربانۍ ته سکړې شي تیار کړی شي او د جهاد او د مجاهدینو قصې وکړي شي چې د دین لپاره چې کومو قربانۍ ته تیار شي بل وای د ټول مصیبت دار چې په مال مین شوی دی په دنیا مین شوی دی نو یاره د دنیا نه کټ کول غواړي زینونه به مختلف راځي او سوار لسمه صدای دا په امت کې مختلفه کمزوري دي نو یو عالم به یو کمزوري پوره کوي بل عالم به بل کمزوري پوره کوي نو کوي دي کنه یو وی چې زما چې کمندونو د شاګردانو به دا کاری چې هغه به دین اسلام توحید سنت د قران کریم د درسونو په ذریعہ باندې خلقو کې خوري او بلوي چې یاره زبد خلق منځګزار نه دی زبې جمعه تراولم خیر د مولوی صاحب ته درس چاته کوي چې زه غشتو نه کمازي جمعه ترانه ولم نو ته غش چاته ته درس چاته کوي زبا ګرځما بار او خلق بدل راولم او تی دل تمالش کوا درس وتا کوا نو تبلیغی و بارو ګرځي او په کې طلب پیدا کی مولوی سے بور تراشی د قرآن کریم درس بوتو کی عقیدہ بوتو خی توحید بوتو خی سنت بوتو خی مجاہد بوتو د جہاد بیانو کی او پکی د جہاد جذبہ پیدا کی دیتا د تصور اختلاف فیلے کی گی دا د عالمانو حق تی چوکی خو کم یو تن داوی چې زما تصور دا د قرآن ټکی دی دا بل کافر دی دا بیا تعصبی دا په یو بل لګیدلی بیا دا بیا حرامي غلط تا دار چا غلط ہوایا شرک پچا کے دے صفا ہوا ہے چھ پلان کی شرک تے بدت پچا کے دے صاف رد و قواعدہ بدت تے
د شریعت خلاف یو کار یو سړی کوي وای دا غلط دی خو کته وای چې زما ډله 100% د قران کریم په اصول دا او دا بل 100% باطل ده دا به تعصبی دا به نارواوي تعصب او نارواوي دا په یو بل باندې بیا را لګیدلی بیا به یو د یو جماعت نو باسي بل به د بل جماعت او باسي بل وای د تغوک مګ دا بل وای د تغوک مګ دا موږ بیا په یو بل را لګیدلی او د دین اسلام ګاړې په ځای باندې ولاړی اب ترقی نه کوي ولې موږ یو بل را خلاصو چې کم یو تن دین ترقی کوي موږ وای د خو بیا خلک ډیر شو د تخلق راوچت ک چې د پسې موږ دکېږي نو چې د یو ځای ته ګاړې رسول دین نو ابل را خلاص غیر راکاږي کته ابل چې کمنو خلکو کې یو فکر پیدا کو سوچ پیدا کو نه ابل د خپې نه نیوي چې سنه چې برچت ترانه او خجره کته نو بس موږ به عمر له یو بل راکاږو بیا موږ د دین ترقی ونکو د دین خدمت په ونکو نو کچرته د دین د خدمت د پاره د عالمانو په تصوراتو کې اختلاف راشي او هغه یو جماعت او تنظیم برابر کی چیرې په دې طریقه باندې وکار کوي او د هر حق پرست تایید کی چې څوک حق خبره کوي هغه بالکل صحیح ده او د قران او سنت مطابق خبره کوي بالکل صحیح ده نو خیر ده دا د وختي طور ضرورت ته ځکه چې حاکمان بادشاہان هغه د اسلام داغي خادمان نه دي او نو سره د اسلام فکر شته نو امت کی کمی دي سوق به یو کمه پوره کوي سوق به بل کمه پوره کوي نو چې چاته کم خخ کاری انو هغه کمه دي په خلکو کې پوره کوي یو عالم راشي هغه به یو بیانو کوي سړی ویره د دې ډیر سخت ضرورتو ډیره خبرو شو د توحید د عقیدې ډیر سخت ضرورت ته او د سنت ډیر سخت ضرورت ته بیان شو خبره بل عالم راغی هغه وی آی هاي زمون سکار دی مون خو دین د پاره خلت وې نکړه دومره خپل خبرو کړو هغه خینه وېسه ام کوزه داوم چې دا خینه وې زکه چې دا زما په ډاله نو تعصب نور څه ته چې ما باندې خبروم بدلږي دا غلطه خبره ده د خې خبرې تایید وکاو د غلطه خبرې رد وکا غلطه خبرې رد وکا د اسلام ګاډه واپدی باندې په مخکیوانی زی کچرته کې دای چې بس ز یما او بل نشتا میں ہوں ہم تم ہے اور ہم ہے تو یہی غم ہے بیا چې ته صرف دل زور ورکای چې تم ہو اور ہم ہے تو یہی ہم غم ہے بس بیا به دین چریم ترقیونه کی پکار دا چې دیندار د دین خادمان خلق هغه د یو بل لسانی تایید خو کی کنه د جبه تایید کی لکه اوس پرس کا زب تبلیغ کې نشم تلې زکه زما ډیوټي په مدرسه کې لګېدلې ده نو ما تعال ته کې بلا کار دی زه خو دین کوم څه بي دیني خو نه کوم اوس ما لا پکار دی تبلیغی رور لا پکار دی چې هغه ماشاء الله دام د دین یو لوی خدمت ته الله رب العزت ته کامیاب کی الله دې چلی موږ امیان یو دغه نشو کول نو موږ به د مون زو د سیو بل تخین سیرو زکه ابدا نه وي چې دغه مدرسې ته ګوره لاړ نشي دغه ځای ته ګوره لاړ نشي د درس کې ګوره کین نه یا به چې کمندنو وام چې درس تکینا اوس ما سره دا لګ ټیم نه پاپتا کې زلګ رالم اوس دې کې امیرا غوي مال موز نه راځي ما ته مونږ خو نو ما سره ټیم چته دی دا به یو تبلیغي تاواله کم چل کده ته څه خیا ها به دغه کارو کی اب دغه په دې باندې به دین ترقی کوي اګه موږ د یو بل خپې وو نو الله ټول عمر به یو بل خپې وو چیرې به زمونږ ونه سانګي مونږ کی سانګي دغه چې سانګي پکې کیږي نو بس اړیو به وای اړیو به وای دا اوس وجه صدا اړیو چې دې هغه ځان پورا غني ځان تسیر وای او بل چټاکیم نه غني بل چټاکیم نه غني غلطه خبره زما غلطه خبره ده الله دې خوشاله کا په قران او سنت میں پڑھ کا بیا میں مړ کا دا څه خبره ده غلطه خبره په غیر دوکا غلطه خبره په یو بیره مخ کې زمون کلی ته شیخ صاحب د پنځپیر مدذ الله العالی بیان لراغلیو په غرض یو جماعت راغلو او مشرانو
پکیو یو پکې د مردان مرکز مولانا تجمل شاه صاحب مو اگر اغله زمون کلی کې هغه زمون کلی کې دا پروګرام شو شیخ سے بیانو کو شیخ سے په بیان کې دا خبر وکړه چې المؤمن مرآت المؤمن مسلمان د مسلمان شیشه ده نو زو مسلمان تبلیغی رورم مسلمان نه نو کما کې غلطی نو ماته به تبلیغی رور خی دا چې دا غلطی ده دا لري کړه ځان نه او چې تبلیغی رور کې غلطی ده سبب هم چې دا رور د ځان لري کا تم خپل دین کو زبم خپل دین کو دا خبر وکړه موږ بیان نه واپس رالو تجمل شامل سے ول د جمعات کې نو موږ راغه ملاقات لاړو چې ځکه ما ورته مې شیخ صاحب راغلو وی شیخ صاحب بیان کې سوي نو ما ورته دا خبرو کوم شیخ صاحب دا خبرو هغه الله دې خصادي هغه خبرو کړه هغه ماته چې شیخ صاحب ته وایا چې موږ امیان یو موږ د مليانو غلطي نشو یستلې ته زمونږ مشري او تعالیمي په موږ کې چې کوم غلطي موږ ته وایا موږ به وباسو چې موږ کې کوم غلطي ده موږ باغه وباسو او موږ کې دا همت نشته چې موږ تا ته وایو چې دا کار ستا غلط دی ځکه تا سر رڼا ده زمونږ امیانو سر رڼا نشته مشرانو داسې خبري او موږ کشران کله بس په یو بل راولګو تبلیغي وایي چې زمونږ په جماعت کې به د پنځپيري درس ني دا مسلمانی ده دا تکار کوي وای زما په جماعت کې به د قران او د سنت خلاف خبره نه وي دا وایا بوله ته قران باندې او چې زه دا وم چې زما جماعت ته تبلیغین نه راځي ولې دا د کولو خبره ده را دي شي او زما جماعت کې د خلکو د دین اصلاح کې د چا فکر بسم شي د چا به مو سره شوق پیدا شي د چا به دین سره شوق پیدا شي نو دینی طبقه اغیله د یو بل تایید پکار دی په صحیح خبره کې د غلط خبرې د وجنه یو بل غرزول نه دی پکار یو غلطی رااله نو ته هر څو غرزای په کریټ کې دی او په کریټ کې او ټماټر ښه دي ته ټول ټماټر غرزای کې یو ټماټر غرزای الته خو ټول ټماټر نو غرزاو ټول کریټ ته نو غرزاو دې ته چې کمونو سوچ پکار دی قران وای یلبسکم شیعا په یو بل بو مختکم دا په یو بل اختکول عذاب دی چې کله مسلمانانو کې د تصور اختلافي دا جائز دی او چې تعصب تور سي تبعی ده نقول هو القادر وتوایا غالار زور اور وسوالا پدې خبره باندې چې راولېږي په تاسو باندې عذاب د برستا سنا او من تات ارجلکم یا لاندې د خپوستا سنا او یلبسکم شیعا یا ګډوډ کی تاسو لرا ډلې او پاټای ويذيق بعضکم باصباز او سکی تاسو ته او سکی زنستا سنا عذاب د زنو په یو بل باندې موي وګورا کنا سرنګي بیانو مدلیلونه کې دې شي چې دې پوه شي واخر